دا ایم پی ایس د امریکې نه او لندن نه نه راغلی چې تورګل دروغ وایي که رښتا وایي. انصاف ووټر چې کوم دی هغه دومره بې ضمیره دی. دا غله مشران د دې لپاره به ما ته کنزل کوي چې دې خلکو دا غلا کړي دا تورګل چې کوم یادوي دومره بې ضمیره ووټر ما نه دلدلی په ژوند کې. زموږ معاشره برابر روانه ده خو په دې کې یو طبقه را پیدا شوې ده. هغه طبقې ته وایي پاکستان تحریک انصاف. که ته وکنځلی او که ته یې وکنځلی لاندې باندې دواړه خوشحاله وي د دوی دا پروا مروا نشته دی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم درنو پښتنو. مظفر شاه یم او دا ټایم موږ موجود یو د سابقه پی کې 6 امیدوار او داسې د سابقه میر امیدوار مختار رضا خان سره. مختار رضا خان په دې علاقه کې سیاست هم کوي، سماجی کارونو کې هم حصه اخلي او یو ډیر سرګرم کارکون دی د پاکستان پیپلز پارټۍ. د ملک چې کوم صورتحال روان دی نو موږ کوشش کوو چې د دې خپلې علاقې چې زموږ کوم مشران دي، سیاسي مشران دي، سماجی مشران دي، د هغوی سره یو نشست وکړو د ملک په حواله باندې یا زموږ د دې علاقې چې کوم صورتحال روان دی، کومه مهنګایي روانه ده، په دې حواله باندې د هغوی خیالات چې کوم دی هغه ستاسو سره شیر کړو. نن به د مختار خان سره خپل دغه نشست کوو. مختار خان ډېره مننه د ټایم راکولو، د وخت راکولو، زموږ په پروګرام کې د شرکت کولو. ستاسو هم ډېر مننه چې دلته تاسو راغلی موږ مقرره کړه چې څه خبرې وکړو خپلو خلکو ته. مننه جي. مختار خان اولنۍ پوښتنه درنه دا کومه جي د ملک د صورتحال چې څنګه روان دی، د سیاسي چې کوم اړی ګړی دی، بیا په ملک کې د دغې د وجې نه مهنګایي چې کوم ده هغه په عروج باندې ده. مونږ د ملک په تاریخ کې چې کوم دی دا مهنګایي او دا قسمه حالات د یو غریب سړي نه ور لیدلي. ستاسو چونکې تاریخ د پاکستان پیپلز پارټۍ سره دی او دغه مخلوط حکومت چې کوم دی د وفاق کې، نو څه ویل غواړئ چې د ملک د حالات چې دي دا کم طرف ته روان دي او څه به ترې جوړېږي؟ ګوره اوله خبره خو به زه دا کومه چې 2018 نه مخکې پاکستان په ایشیا کې د ټول نه ارزان ترین ملک و. چې کله به تا کمپیریزن کوو نو بنګلادیش، انډیا، نور چې کوم ممالک دي پای کې د ټول نه زیات ارزاني چې و په پاکستان کې و. بیا یو ډیر غیر فطري عمل وشو. غیر فطري عمل په دې باندې هر سړی پوهوي چې یاره ته یو طبقه چې دی په یو ملک باندې مسلط کې نو چې هغه په صحیح طریقه نه راغلي، د هغوی پالیسیانې، معاشي پالیسیانې، د هغوی نور څونه چې دي هغه هم غلط وي ځکه چې هغه په یو پراپر چینل باندې نه راغلي. د هغې رزلټ نن دا دی چې نن غریب چې دی خودکشانې کوي، نن چې دی زموږ د بهر ملکونو ممالک سره تعلقات ټیک نه دي. کوشش پکې اوس روان دی که وګورې فارن پالیسي که ته وګورې نن سبا بیا هم ډېره ښه ده چې په سیلاب کې په دې کې کافي امداد او دا وشولو بغیر څه نه لون دی نه قرضه ده نه پکې سود شته هېڅ هم نشته دی، هسې پیسې ورکړې شوې. خو ملک هم دې ځله چې چا راایستی دی هغه دا خلک ډېر ښه پوه دي په دې باندې چې دا چا راایستی دی. خو یو ډېر غټ چیلنج دی او په دې کې خلک لګیا دي ځکه چې دا تنها 10 میاشتې وشولې د دې حکومت چې په دې کې یو میګا سکینډل کرپشن څه نه دي راغلي، په دې کې داسې نور څه څیزونه نه دي شوي. نو پر امید یو او ډېر ګران کار دی، مطلب ممکنه نه ښکاري ځکه چې دا کم معاهدې چې شوي دي آی ایم ایف سره یا کومې قصې چې شوي دي دا د هغې رزلټ دی، موږ نن متاثر یو د هغې نه. خو امید به لرو چې ښه شي هر څه. سپریم کورټ هم وایي چې په دې 2 صوبو کې چې کوم دی الیکشن وشي 90 ورځو کې دننه دې وشي. بیا کوم چې پی ټی آی د هغوی هم وایي چې موږ اسمبلیانې ماتې کړې او د آیین مطابق چې کوم دی په 90 ورځو کې د حکومت یا الیکشن کمیشن چې کوم دی هغه د انتخاباتو اعلان وکړي. قومي انتخابات. اولنۍ پوښتنه هم دا ده چې آیا په دې حالاتو کې ملک د دغې الیکشن جوګه کیدی شي او که بیا کیږي نو تاسو ته څه ښکاري چې تاسو وینئ چې د الیکشن به د صوبو دا وشي یا که نه قومي الیکشن ټوټل به په یو ځای کیږي؟ په دغې باره کې ستاسو څه خیال دی؟ یاره ګوره په کار خو دا ګوره آیین چې څه وایي چې کله اسمبلیانې ماتې شي یا دا ختم شي نو بیا د دې یو خپل یو ټایم فریم دی چې په هغې کې دننه الیکشن دی وشي. خو زه باسې یو خبره دا کوم چې په دې حالاتو کې چې پیسه نشته دی، خزانه خالی شوې ده،
خو اوس نیب دې تکړه شي دا کم چې تش دی کې پی کې دا کم وزیرانو او ایم پی ګانو د 9-10 سال نه کم کرپشن کړی دی که د دې ریکوري وکړو نو بیا به الیکشن چانسز به وي چې بیا وشي ځکه چې الیکشن کمیشن ته هم پیسې پکار دی هغه پته نه چې څومره غواړي 60 ارب دی که 70 ارب روپۍ غواړي نو یو غریب ملک او چې هغه هر چا لوټلی وي نو دا 60-70 ارب روپۍ به د کم ځای نه راځي خو دغه یو طریقه ده د کې پی کې د وزیرانو د سی ام او کم چې د دې خلکو په ووټونو باندې راغلي ول واقعي چې کې پی کې ووټ ورکړی پاکستان تحریک انصاف له دا پیسې دې ترې وباسي او الیکشن دی وکړي ټولو ته تیار یو او ښه خبره ده چې الیکشن وشي نو یو نوی قیادت به راشي که هغه عوام هر څوک غواړي هغې سره بیا وخت تېروي راځو چې خپل علاقې ته خپل لوکل سیاست ته نن سبا چې په سوشل میډیا باندې یو نوم ډېر زیات چلیږي د هر سړي په خوله باندې دی او هغه دی چې تورګل یو سوشل میډیا اکاونټ دی او هغه لګیا دی ستاسو د مخې نه تیر شوی دی تاسو به دغه باندې خپله به څه تجزیه ورکوئ ټیک دی دا خو اسانه خبره ده ګوره تورګل چې څه وایي که نه که هغه د پی کې چې په باره کې خبره کوي چې ایم پی ای غل دی یا د رشته دار غله دي نو دا دلته چې کم خلک اوسي نو دا ایم پی ای سره دغه امریکې نه او لندن نه راغلی چې اچانک یا په پیراشوټ راغلی دی یا چې فرشتو په شان دی راغلی دی خو دلته د وخت تېر کړی ده دې خلکو ته پته ده چې تورګل دروغ وایي که رشته وایي خو زه یو خبره تا ته دا کوم چې د تحریک انصاف ووټر چې کم دی هغه دومره بې ضمیره دی چې دوی به دا غل ایم پی ای او دا غله مشران د دوی به دفاع کوي د دې لپاره به ما تا ته کنزل کوي او دا دومره بدقسمته دي چې دې خلکو دا غلا کړي دا تورګل چې کم یادوي دا هم د دې ووټرانو دا چا چې د تحریک انصاف له ووټ ورکړی هم د دوی د بچو د مستقبل پیسې هم د دوی مستقبل هر څه د دوی پټ کړي دي په هغې باندې نن په اسټرالیا کې په ساوت افریقا کې په امریکا کې په دې کې هغوی خپل کاروبارونه روان کړل نو حیران به یم چې دومره بې ضمیره ووټر ما نه دي لیدلی په ژوند کې چې یو سړی مطلب ستا د بچو مستقبل پټوي ستا زراعت پټوي ستا چې دی غرونه پټوي کمیشن یې اخلي ستا سیندونه په بله اړوي یو غټ غټ کرپشن یې کوي او بیا هم ته راځې د هغه دفاع کې دا یو ډېر بل قسم مخلوق دی او انتهایي بې ضمیره خلک دی دا ورته زه ډېر په دغه باندې ویم او که څوک په دې کې څه شک و شبه لري ما ته دې کینې زه به یې په 1 منټ کې ثابت کوم دی ته یو بې ضمیره او ډرپوک او یرندوک انسان یې ګلم ګلوچ هغه سیاست شروع دی په یو بل پسې په سټیج باندې باینیم سړی یادوه په هغه پسې خبرې کوه زمونږ د معاشره کم طرف ته روانه دی زمونږ معاشره برابر روانه ده خو په دې کې یو طبقه را پیدا شوې ده هغه طبقې ته وایي پاکستان تحریک انصاف د دوی ګوره لکه زه همیشه دا خبره کوم چې یو سیاستدان وي یا یو لیډر وي هغه د کشرانو دپاره د معاشرې دپاره یو رول موډل وي د هغه ښه خبرې خلک یادوي او په هغې باندې عمل کوي او د هغې سره معاشره چې دی هغه بره روانه وي او ډېره ترقۍ باندې روانه وي نو ته ماته دا ووایه چې زموږ په دې معاشره کې کومه یو طبقه ده چې کنزل کوي دغه یو پاکستان تحریک انصاف دی د دوی ورکر هم کنزل کوي په دې باندې نه که ته وکنزله او که ته یې وکنزلې لاندې باندې دواړه خوشحاله وي د دوی دا پروا مروا نشته دی خو دا ده چې دا یو توره تیاره ده ځکه چې اخلاقیات کله ختم شي د معاشرې نه نو په دې کې به کوم چې سمجدار خلک دي هغوی به د صبر نه کار اخلي او هغوی به د دې اصلاح کوي نه ده پکار چې د دوی د کنزلو جواب په کنزلو باندې ورکړي او یو ډېر ځکه چې دا خو یو داسې وایرس او جراثیم هم ته راننوتي دي چې دا د میاشتې او د کال او د 15 کالو شی نه دی دا خو چې کوم ذهنونه ګنده شوي دي په کنزلو عادت شوي دي نو دې کې به 10-12 سال 20 سال دا به پکې لګي چې یو بل نسل راشي نو دا به پاک شي که د نورو خلکو چې دی هغوی د استقامت مظاهره وکړله او لږ اصلاح وکړه د معاشرې را روان الیکشن کې موسی رادی دي پارټۍ ټیکټ درکو نو امیدوار به یې که نه څنګه اراده مو بالکل الیکشن سیاست او دا چې دی دا خو د یو جمهوري ملک کې او یو معاشره کې ډېر ضروري څیز دی په دې کې به ته یې حصه اخلې ځکه چې که ته سیاست کې او بیا په داسې موقعو باندې ته نه یې پکې چې کله خلک خپل نمایندګان منتخب کوي
نو که غلط خلک راځي دې ته نو څنګه چې موږ نقصان ومونو لکه د لس کاله کې دا صوبه تباه او برباده شوه تحصیلونه تباه شول هغه خلک چې یاره مطلب لسم پاس ول او هغه چې دی لسم پاس ول که فیل ول پته نشته نو دوی به چې دی ستا د معاشرې به څه اصلاح وکړي او څه به د ماشومانو د مستقبل خیال وساتي نو موږ به په دې هر یو عمل کې حصه اخلو او بل زمونږ چې کم کار دی نو هغه که سیاست وي او که نه وي نو دا خو اکثر دا خو د ځینو خلکو سیاستدانانو خپل یو ډایلاګ وي که سیاست الیکشن وي او که نه خو زه به لګیا یم کار به کوم خو زما خو تاسو ته هم ښکاره ده بلکې ټول علاقې ته سوات ته زه خو زما خپل یو میشن دی هغې باندې روان یم ایجوکیشن دی په دې کې نور څونه دي زموږ ځوانان دي هغوی له مدد کوو هغوی له منډه وو هغوی د دې عجیبه عجیبه قانون چې کوم جوړ شوي دي د دوی دپاره په دې لسو کالو کې د هغې نه د رایستو کوشش به کوو مرسته به یې کوو نو زمونږ خو به دا وي په دې عمل کې به موږ همیشه حصه اخلو او کیدای شي چېرته موږ دا خلک موږ باندې یقین اعتماد وکړي او د دې فتنې نه راوځي ځکه فتنه داسې ده چې ښه ورته پته لګي چې یاره غلا کوي ښه غلا کوي سمه غلا کوي او بیا ولهم ووټ ورکوي نو یو ورځ به دا خلک هوښیار شي چې یاره دا څنګه چل دی مونږ خو ووټ ور هلته دیز نه مونږ ووټ ور اچوو هلته د هغوی بینک بیلنس چې دی سیوا کېږي که نه نو که پوه شول ټیک ده او که پوه نه شول بیا به مونږ د دې عمل مونږ حصه یو داسې نه دی چې مونږ د دې نه شاته شو ډېره مننه جی ډېره مننه جی کتونکو دا و مختار خان چې تاسو یې خبرې اترې واورېدې هغوی ته وینا تر مخه چې د دې علاقې کې سیاست هم کوي او دغه خپل سماجي کارونه چې دی هغه به د دې تر څنګ روان وي هغوی یو خبره ډېره د کار وکړه چې یو سړی په سټیج باندې ودرېږي او تو هغه ته خپل لیډر وي یا هغه د دې علاقې مشر کې او هغه د سټیج نه دغه د کنځلو او د ګالم ګلوچ یا په نوم یو بل یادول لاندې چې کم کسان هغه ته ولاړي کم خلک هغه فالو کوي نو چې مشر داسې شي چې هغه په معاشره کې د چونکې چې مشر شي نه خلک زده کړه کوي نو د هغه نه به دغه خلک څه زده کړه کوي نو په کار دی چې زموږ د دې علاقې نه دغه سیاسي مشران چې کوم دي هغوی د ځانه دا شی وباسي او معاشره چې کوم دا یو ښه طرف ته بوځي نه چې دغه د ګالم ګلوچ او د دغې پروان په هغوی کې اوچت کړي تر یو بل پروګرام پورې ما له اجازت راکړئ د الله په امان